बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम د یتیم او سره عظیم ستاسو ورور الیاس سهاره. دا وخت کې زه ستاسو سره د بوساق د پل نه نیغ په نیغه ملګرو زما په شا باندې تاسو لیدی شئ د بوساق چې کومه څوکۍ ده هغه هم تاسو ته ښکاري، د بوساق پل او سیند هم تاسو ته ښکاري. ملګرو مونږ تللي وو د شربتۍ یو پروګرام له، واپسۍ کې مونږ کوم د بوساق څوکۍ سره چې کوم دوکانونه دي هغې دوکان کې مونږ ودرېدو او موبایل کارت دی ملګرو اخیستو. نو د بوساق د څوکۍ چې کوم پولیس دي زمونږ وروڼه دي هغوی مونږ ته د یو کور داسې نشاندهي وکړه چې دلته کې یو کور دی چې زمونږ د هغې خور اته لوریانې دي، یو زوی دی، هغه زوی هم کشر دی چې په نهم کې سبق وایي او د ماماګانو په خرچه د نیا کره اوسي په کور کې وي هم نه ځکه چې دلته سکول هم نشته دوی ته نږدې. او هغه کور دی چې ډېر د سختو سره د دې پولیس والو دا وینا وه چې د خیرات زکات په میاشت کې موږ د مختلف ګاډو والا نه یا چې کوم ټیکهداران وي د هغوی نه ورله مونږ کوشش دا کوو چې دوی له د خیرات زکات پیسې هم د هغوی نه راوالو ورکړو. او زمونږ دا خور ده چې دلته کې مونږ له اوړه پخی روټۍ راله پخی، یعنې د دې ځای نه اوړه اخلي کور ته یې وړي هلته یې هغه کې دوه ټیمه روټۍ پخی د دې تاڼې د پولیسو له، او دوی ورله 1000 روپۍ میاشت تنخوا ورکوي او نور چې د دوی د وسه څه کېږي نو هغه ورسره کوي. زمونږ د اخلاص ټیم فوراً دا فیصله وکړه چې مونږ به دغې کور ته ورځو، ټیم پکې نه ضایع کوو، د دوی د حالات به دنیا ته وړاندې کوو. خو هغه کور ډېر زیات لرې دی نو د هغوی یو ځل بیا ډېر زیات مشکور یم کوم چې زنګ د بوساق د تاڼې پولیس والا دي هغوی زموږ سره د رور را روان کړو چې زه دې به ستاسو سره لاړ شي هغه کور به تاسو ته وښیم. دی راته هم وویل چې هغه زنانه اوس یو 10 منټه مخکې روټۍ راوړې وې د غرمې، ځکه چې دا وخت کې زنګ سره 12:30 بجې دي د غرمې ټایم. نو وی چې روټۍ یې اوس موږ له پخ کړې راوړې او اوړه یې د دې دوکان نه واخېستل لاړه. نو وی چې که تاسو لږ تیز لاړئ په دې لاره کې تاسو لیدې هم شئ. زما په شاوخوا تاسو دا تاڼه وینئ، د دې تاڼې یخ ته دوکان دی، د هغې ځای کې نه زموږ د مور دا اوړه راغېستې دي، دا به مخکې وړي مخکې څونه سفر پاتې دی. زما په شا باندې تاسو دا کور لیدی شئ، زه تاسو ته صرف دا کور ښیم ملګرو. او هغه سپین کور چې کوم تاسو ته ښکاري زما په شا باندې دا زه به دغې ګټ باندې ولاړ یم صرف تاسو ته راتاو شم چې د دې تاڼې نه والا او هغه کور دی هغې ته به زموږ دا مور دا اوړه وړي په اوږه باندې دا به هلته کې پخی او دا بیا پخ کړي واپس راکوځئ. دوی ورله 1000 روپۍ میاشت ورکوي، نور ورسره هم تعاون کوي. الله تعالی دې د دې پولیس والا کم د چوکۍ مشران چې دي دوی له د الله تعالی په ژوند کې ډېر برکت او ډېرې خوشحالۍ وګرځوي، ځکه چې د دې خور سره خپلې ډېرې مرستې دي، د دوی سره چې څونه سپورټ کېږي هغه ورسره کوي. خو د دوی د کور دا داستان هم موږ ته دقې پولیسو ووایي او دوی موږ ته په ګوته کړو چې تاسو لاړ شئ او دنیا ته دا کور هم وښیئ، زموږ سره اوسئ، د دې لارې منظر به راته هم کوو او دعاګانې کوئ. زموږ خور وایي زنګ نه یو 10 منټه مخکې تللي چې هغه هم زموږ سره په دې لار کې میلاو شي او تاسو دا لاره هم وینئ او هغه خپله خور هم وینئ چې کوم خوړه یې اخیستې او روانه ده. زنګ سره اوسئ. ښه ملګرو د ډېر وخت د سفر نه بعد مونږ دا دی زما په خیال چې څنګه خورۍ مونږ راواړوله، اوس هم لا سفر زمونږ پاتې دی، لارې منظر به هم تاسو کتلی وي. مونږ خو پسې ډېر په تیزۍ سره رالو، ولې چې ما یې زمونږ د مخې زمونږ د خپله خور هغه د تاسو کوی لیدی شئ اواز به ورته کوو درو به یې هم ځکه چې ټول عمر خدای دا بوج په خپل اوږو وړی دی، که نن ورسره دا بوج مونږ چېرته کې والو نو دا به زموږ لپاره نور هم یو د کار خیر سبب هغه زمونږ خو تاسو لیدی شئ روانه ده او مراد به یې راځه کوشش کوو چې دا د کور نه مخکې مونږ راوړو. ملګرو دا ټوله همدغه لار ده کومه چې تاسو لیدی شئ، زه پرې روان یم، بله لاره شته هم نه. 2 وخته دوی په کور کې روټۍ پخی، هغه تیاری دې ځای کې لی راکوځئ او ښکته تاسو دا لاره لیدی شئ چې څومره خطرناک په دې ځای کې که معمولي هم اخوا دېخوا شوه نو زه چې په دې کم ځای کې ولاړ یم همدغه لاره ده او اونچایي تاسو لیدی شئ زما په شا باندې د بوساق سیند دی. الله دې نه کړي خو که څوک لاړ او په ښکته د دې ځای نه نو بس تللی به وي بیا د هغه د واپسۍ د راتګ هېڅ چانس نشته. او زموږ دا کور ده چې 2 وخته دا لار وهي، دا اوړه به هم په کور ته خېږئ، خپله سبزي دغه به هم خېږئ. دا خو د الله تعالی د بوساق د پولیسو سره خدای پاک ښه وکړي چې هغوی په دې خپل دونه دغه کې یعنې د دې خور سره خپلې دغه شریکې ساتلې دي
وخت نه ضایع کوه ځکه چې خور هم زموږ نه مخکې روانه ده چې هغه هم موږ ورته ځان ور ورسو او د هغې نه دا اوړه به هم ولو خو صرف ستاسو سره د لارې دا منظر ریکارډ کومه چې زموږ په سیمه باندې څونه غربت دی خلک څومره په سخته باندې دی په کمو کمو لارو باندې په 1000-2000 روپۍ غونډه میاشت والله که دا یو تروړه به هم څوک په 1000 روپۍ په دې لار راوړي په اوږه باندې ځکه چې تش انسان هم په دې لار راځي نو خپل ځان نشي قابو کولی او بیا چې کله یو انسان په دې ځای باندې د وړو تروړه هم راوړي دوه وخته په کور کې روټۍ پخوي هغه اورونه به بلئ دا لار نه ده یار دا ده دوه وخته اورونه به بلئ ترکاري روټۍ به پخوي او بیا به یې راوړي دا دونه ستړي په 1000-2000 روپۍ د هغې وجه دا ده چې زموږ په سیمه غربت ډېر زیات دی غریبي ډېره زیاته ده او هغه دغه خبره وایي د هسې ناستې نه د خان بیګار ډېر زیات ښه دی نو چې کله 1 روپۍ یو کور له آمدن نه راځي نو بیا به هم د 50,000 روپو یا د 20,000 یا د 10,000 روپو کار یو انسان مجبورن په 1000 روپۍ کوي ځکه چې زموږ دغه مور خو کونډه ده بلې اته لوریانې دي مخکې زموږ سفر جاري دی زموږ سره اوسئ مورې بس دا بوجۍ دغلته کېږده بس کېږدی السلام علیکم خورئ وعلیکم سلام خورئ دا راته ووایه د ښکته پولیسو له روټۍ تاسو پخوئ مونږ یې پخوو ښه تاسو له څه پیسې میسې درکوي 1000 روپۍ میاشت راکوي نور د سره هم وایي په خیرات زکات په دغه کې میاشت کې کوشش کوي خلکو نه دل پیسې میسې الي که نه دا سرسایانو وخت شي نو څه امداد رسه کوي خورئ دا لاره خو ډېره سخته ده په 1000 روپۍ خو زه یم که دا بوجۍ هم مونږ هغې ځایږې ته ورسوو بس وروره نو مجبورین ده نو څو بچې دي 9 نونه مې دي او یو مې زوی دی او د ماماګانو سره ناست یم خورئ دا راته ووایه مونږ چې اوس داسې راتلو د شربتۍ دی او پروګرام نه هغې پولیسو مونږ راولېږلو دلته هم داسې یو کونډه خور ده څنګه وایي هغه خو لا هغې اته لوریانې دي او یو زوی دی هغه هم د ماماګانو کره سبق وایي چې ماشوم دی تعلیم کوي خو ماشوم دی ژوند د سختو سره و سخت دي خورئ دا بوج خو د ټول عمر وړی دی نن به د سره د وړو دا بوجۍ هم زموږ د اخلاص دا ټیم دا تکلیف وکړو دا به د سره ویسو او ستاسو کور ته لږ ورځو که خفه کېږئ نه چې ستاسو دا حل لږ مونږ هم وینو د کیمرې په سترګه ستا هغه غیرتمندو بچو ته مو ښایي خوښه الله پاک دې ستاسو جنتونه نصیب کړي او خدای پاک دې له عمر او طاقت درکړي او ډېره مجبوري مې ده زه چې زه خورئ ښه کور ته لار ډېره ده که زیله داسې ګنټه نیمه ده زه چې زه بهی ملګرو زنګ دا خور خبرې هم تاسو واورېدې او ورځو د دوی کور ته ګورو چې د دوی کور څنګه دی په څه صورتحال کې دی دا بچیان یې په څه باندې پټ کړي دي په څه یې ماړه کړي دي او په 1000 روپۍ میاشت باندې اول دوی کیسه او د دوی د ژوند دا سختې به هم ستاسو سره شیر کوو زنګ سره اوسئ چرته یو کس په زرونو کې وی به خوشاله خدای خبر کنا چرتا څوک جړا کوي چرتا څوک خندا کوي چرتا څوک جړا کوي چرتا څوک خندا کوي ټول دنیا ښه ملګرو د 45 منټ سفر نه بعد مونږ هغې کور ته راورسېدو دا کوم ځای تاسو ته ښکاري ستاسو به دا مقصد وي دا خو نه غر دی او نه په پټي کې زه ولاړ یم بلکې دا د کور دالان دی دقه یوه کمره ده چې کومه تاسو ته ښکاري او دا د کور منځ دی نو مونږ را رسېدلي یو خورئ تاسو وګورئ که نه پرده وکئ مونږ درځو ښه ښه ملګرو دا وخت کې مونږ هغې کور له راورسېدو زموږ سره زموږ هغه مور هم ناسته را زموږ د خویندې زموږ سره ناستې دي بچیان هم را سره ناست دي او لال بشر ورور کور ته راورسېدو مونږ کوم چې پاک رسېدلی دی او زموږ د دې مور دا وینا ده د دې 9 لوریانې دي یو زوی دی هغه هم په 9م جماعت کې سبق وایي خو دلته ورته نږدې های سکول نشته نو په شربتۍ کې د نیا کور دی چې هلته د ماماګانو کر پاتې کېږي خپل سکول خپله مدرسه وایي او د دې مور چې کم د سر سوری دی کم چې اوس د دې خویندو امید دی کم چې د هغه نه ډېر امیدونه دي نو هغه هم له په دې حالاتو کې دی چې کله به تعلیم کوي هغه به بیا د هغې نه بعد روزګار کوي دوی له به څه ګټه وټه کوي د یو بچي ته هم 1 غنټه انتظار وکړو د غره ته یې بیزې شړلې وې 3-4 بیزې دي نو په هغې پسې هم یو ماشومه لېږلي وو هغه اوس راله کم چې سهار په تور چربانګ باندې دا پاسو چې اوس کو بیزې وشړو بیا د مازدیګره پورې دوی دا بیزې ساتي
نو د دې کور د څونه سخت دی کړه دی د اوبو پروګرام تاسو کوته دومره د لري نه دی اوبه را چلای د دې د ژوند ډیر زیات د سختو سره دی یو طرف ته د پلار سورې په سر نشته بل طرف ته د دې د ګټي وټي سامدن نشته درې بيزو سره زمونږ د یو بچي وسره لا چې درې بيزي دي هغه تاسو د وړاندې دي چې هغه بوتل وي او دا اوس موږ پسې ماشوم لګل یو غنټه انتظار نه بعد دا ورسېده او د کور د کامدن نازینو صرف هغه 1000 روپۍ راځي چې کم زمونږ د امور هغه پولیسو له پخلې مخلې کوي دا غوي سر دی الله تعالی ډیر خو کې د خپل طرف نه چې سونه هم کېږي هغه د دوی سره خپل مهنت کوي خو پاغه باندې د لار تاسو لید سمره سخت لار د پدې باندې 1000 روپۍ صرف انسان دا یو تروړه وړه زم چې کوي سره وړي په میاش کې 2-3 پیرې لاړ شي راشي نو دغه هم ډیره ګرانه بیا هغه سودا راوړل دلته کې په خول او بیا دوه ټیمه دا ماشومان زیاده وړه وړي نو د دې د ژوند ډیر زیات د سختو سر دی خپل خور نه مې اوسه ته پوښتنه کوم څنګه د بچا ناشته دي سره السلام علیکم وعلیکم سلام مرید راته وایا چې د کمی روټۍ چې په خوای غرمه ماخام دا ولا سو کوړی او دا په ست طریقه باندې وړي د دې سونه پیسې میاشتر کوي سرور دامي دا وړي لورياني وړي دا دوه ماشومان او 1000 روپۍ میاش لره کوي او سارو ماخام ولا په خوم او دغه ډکی او دغه تکلیف ولا تیروم او کوم او دغه روزګار نو او دغه دی بس دغه روزګار مې دی یا اوس څوک له سرای کې وي دی گاوان کې یا په کلی کې او دغه دی بچو له دغه کوم او زوی مې دی هغه خپل تعلیم کوي سکول وایي او دغه دی هغه خپل روزګار ته یې نشي کولی او خپل تعلیم یا چې خپل هغه وخت ورسوي خورې دا راته وایه چې لال بشر ورسونه وخت د مرګ شو دغه خو به دا 15 کال یې دا ماشومه څونه پاتې شوی د هغه د مرګ یاره د دې به دغه 15 کاله کېږي شپږ د دې ماشومې دا کومه چې په دې غره کې را روانه وي خورین دا خو ډېره ګرانه ده بوجۍ دې په سر وه حسابې او ته چې 1000 روپۍ میاشت راکوي نو دا خو یوازې د هغوی دپاره نه د خپل کور له به هم دا سودا راوړې دا ژوند لال بشر ور په جمدانه هم دومره په سخته و که نه دا اوس داسې شوې ده وروره مخکې خو به دومره سختې نه وي بس دغه کم بوج او کم دغه به د هغه په سر و او اوس چې هغه مړ شو جو بس دغه خپلو بچو له منډه ترړه کومه دغه پولسو له ډوډۍ پخومه 1000 روپۍ میاشت راکوي سار او ماښام یې له پخومه او زوی مې دی چې هغه خپل سکول وای تعلیم کوي او ته یې د روزګار او په څه نه دی دغه شوی او زه یم چې د خپل تعلیم وخت ته ورسوي او خپل تعلیم وکړي او دغه دی دغه بیماري شي نوڼه مې بیمارې شي زه په خپله بیمار یم دغه د معدې بیماري مې هم ده دغه دی په ساعت کې ښه او په ساعت کې ناښه او داسې د قیامته پورې مې د غم نشته دی زور هم نشته دی چې یاره ګنې دوی له به زه په پردو چانو دروانډو کې تاویږم او دغه به وله کومه او دغه روزګار وله کومه نو دغه سختې تېرومه او دا ماشومان ما زما نه هر څه غواړي د اختر راشي دغه شي نو دوی زما نه پایزار غواړي جامه رانه غواړي بیماریانې شي راته او دغه ژوند عمر دی تېرېږي نو خورې دا کم بچنګې چې دی که نه ته یې د نیا کره سبق وایي نو دا څومره لرې دی ستاسو نه او دې ځي راځي کور ته او که هلته کې پاتې کېږي څونه وخت بعد کور ته راځي وروره داسې په 3 غنټې کې کور ته به را راځي خو هغه داسې په میاشت کې یو ځل راځي هغه په مخه روزانه نشي تللی راتلی او دغه د ګاډو دغه کرایه یي که څوک ښایي چې هغه ترې نه اخلي کرایه او چې څوک یا یې پېژني یا څه نو دغه 50 روپۍ 60 روپۍ کرایه ترې اخلي خو هغه هلته د ماماګانو سره ناست نه راځي کور ته چې په میاشت کې یو ځل راځي او د کرایه د وجې نه راځي او دغه دی دغه خدای دې دې خلکو سره ښه وکړي دوی له دې بچو له پایزار هم راکوي جامه هم له راکوي او دغه سختې دې تېرېږي راباندې نو بچی ته سکول ته ځې په څوم کې په اول کې څونه وخت کېږي بچی چې جامې پایزار دې ځان نه دي کړي اختر له چې زموږ پلار مړلی نو ځان له موږ جامې نه دي اخیستي د بل له ګوتو دي بچی سکول ته ځې نو پیسې د مور درکوي وړې که نه وړې او د سکول نورې ملګري څنګه راځي او ته څنګه ځې زما 100 روپۍ نه وي هغه یې راوړي زه د دې خاورې بچی یما یتیم او زه د دې خاورې بچی یما یتیم
خورې دا راته ووایه چې ستا خاوند څه کار کوه او بیا څنګه په حق ورسېدو په څه باندې به وفات شوی وروره دغه خپله مزدوري یې کوله او دغه ډکي را بیا اخیسته خرڅول بیا او داسې په سیند کې دغه کلي وه جاله او بیا د دې سیند کې ډوبه کړه 2-3 جینکۍ ډوبې شوې او دغه دغه مزدوري بیا کوله او مازدیګر ټیم و بس دغسې جینکو 200 نورې وې دی راواختلې په دغه ځای کې په دغه غره باندې او ویل چې پلار سیند ته ولوېده 300 جینکۍ ولوېدلې او دغه بیا د دې ځای کې نه چې موږ ورغلو جو بس خلکو د سیند غاړې ته کوته او دغه منډې ترړې او دغه پسې خلکو شروع کړلې او بیا په 14مه ورځ بعد وخوته او دغه په 14مه ورځ بعد وخوته او دغه بیا منتشه او ما بس د خپلو بچو له دغه سختې سوختې او دغه منډه ترړه کوله ما بخیر ولی غختلو زبا ولی لیونې وې دا چې هر سرا نه پاتې دا چې هر سرا نه پاتې دا چې هر سرا نه پاتې او دغه منډه ترړه به مې وله کولې او دغه زکاتونه سرسایانې او دغه په پردو چانو دروانډو کې تاویږم او دغه غریبي تېروم او نونر نه باچیر نه ډوډۍ غواړي یو زوی مې دی هغه خپل تعلیم کوي او منډې ترړه کوم خپله خو د قیامته مې زور هم نشته دی اوس ګرځېدای هم نشم کور مې هم دغه واړه مې کور مې نه شم پرېښودلی او دغه منډې ترړې کوم او دغه کوم نو بس دغه سخت دي تېرېږي 2 جینکۍ چې سره 3 کمې ولیدلې هغه څوک هغه مې نوڼه وې خو هغه بس بیا وختلې یوې اسپتال ته ویوړه بله یو کور وه بلې اسپتال کې 4-5 ورځې داخل وه ها زموږ سره دا وخت کې زنګ د ابۍ ناسته را کم چې زموږ ورور پاک رسېدلی و د هغه مور زنګ سره ناسته را د دې ماشومانانو نه یاد د دې نه مې یو څه تپوسونه کوه ابۍ سلام علیکم وعلیکم السلام ابۍ دا راته ووایه چې زوی دې کله سیند ته وغورځېدو که نه تاسو له پیغام راغی اولنی خبر درته راغی چې زوی دې مړ دی نو بیا د دې کور د حالات څنګه شو او ستاسو څه حالات و دا په څه وجه وه چې وغورځېدو د هغې نه بعد څومره وخت سخت تېري ستاسو په دې ژوند کې نو هغه ډکې اخیستې وو دغه سیندونو نه بار په دغه غره کې او په مزدورانو یې راپورېسته او بیا مازدیګر و او بیا جاله کې ډکې او جینکۍ کېنولې او هغه ټوپ تش و جاله په سیند نه یخله لاړه بیا جاله ډوبه شوه بیا هغه یوې جینۍ جاله ونیوه او هغه بله ښکته ویوړه نو پایاو کې راونیوه سپانو راونیوه او بیا دغسې الغاو شروع شو جو دا منډه ترړې موږ هم دا منډه ترړې لاړو د سیندونو غاړې له او هغه بیا پیدا نه شو بس ماښام بیا بیرته رالو بیا په 14مه ورځ یې وخوته او دغه دریاب کې سیند وخېږه او جو بس بیا هم پسې دا وروڼې او دا خلک لاړل بس بیا هم راونیوه بیا نوی غم بیا تازه شو بیا زنګ بله او ژړه او بس دغه کوکې او نارې او دغه شانتي نه سخته او سوخته او بس اینه دا نونه یې پاتې شوې هغه دغسې وفات شو او بس نو څه دغه خلک ولا چېرته یې نه لکه چون دغه ورکړي او چېرته یې نه یا سرسایه شي یا چېرته دغه شینتې زکات شي نو دی دی راولیږي او بس هغه دغه شانتې وفات شو ستا په شودو باندې قسم یادوم هسې د ټولو میندو غم یادوم ستا زحمتونه هېرولی نشم د زړه زخم نو مړه ته به مې دغه ورکاوه خو وړه نه ټینګېده او دا داسې راوخېږه او نو بس داسې غړ غړ پروت او بس بیا یې واخیسته بیا یې واخیسته ډېرې او بس بیا زمونږ وروڼه بیا صبر شو او بس ژوندی بس نو د خدای مرګی تېرېږي نو
خورې دا زموږ یو تنظیم دی اخلاص ویلفیر ارګنایزیشن چې هغې کې دنیا په ګوټ ګوټ کې مسافر دي د خپلو بچو د ریزق نه یو نانۍ رالیږي هغه وایي داسې یتیمانانو بچیانو ته ځان ورسوئ د هغې نه دلته پیسې در کوم په دې باندې دې ماشومانانو له پې کم یخني ده اوس نو هغوی له پې کپړې والا پیزار یا جورابې وغیره پې والا او کومو خلکو چې رالیږلي دا پیسې نو هغې خلکو ته دې څه وینا ده ځکه د هغوی خپل هم ژوند ډېر زیات د سختو سر دی الله پاک مو زړه جتونه سره خدای پاک مو کامیاب کړه الله دې له آخرت خوشحالي درکړي د دنیا خدای هم د بچو د غمونو نه وساته الله هم زړه جتونه سره کړه خدای دې ستاسو ښه وکړي الله پاک مو خوشحاله لره په آخرت او په دنیا خدای خوشحاله لره ښه ملګرو دا تاسو د دې کور درد ولیدو تاسو داستان ولیدو کوم چې زموږ د ورور وایي د غره نه به یې پورې غاله ډکې په ټوپ باندې راړوله ټوپ کې ورسره هوا کمه شوې او دا د ټوپ نه غورځېدلې او دوه لوریانې ورسره نورې هم وې هغه خو بیا ونیوې شوې خو د دې خاوند په 14مه ورځ باندې راغی او مړ یې راویستو بیا د دې کور دا سختې هم تاسو ولیدې دا په کوم ځای کې چې موږ ناست دا د کور دالان دی او د دې کور د زندګي که تاسو ولیده نو زموږ چې کم بچی غټېږي د دې د یوې لور نه 5مه ورځ ده چې واده شوی دی هغې به دا بیزې سره ولې هغه اوس واده شوه اوس هغې بلې ایستې ده که هغه بیا سبا واده شي دا بله به یې وباسي نو همدغه 3-4 بیزې دي دا نه زیاتې شوې دا نه کمیږي د هغې وجه دا ده چې دا بیزې ساتل هم دی لري که په کال کې یو بچی غټ کړي هغه دې به 2-3 روپۍ خرڅ کړي د دې کور څه آمدن نشته د دوی څه ګټه وټه نشته د دوی دا ژوند ډېر زیات د سختو سره دی خو بدقسمتي زموږ د خلکو دا ده چې دا داسې پاتې شوي دي چې هغه خپل درد هم چاته په صحیح طریقه نشي بیانولی که نه زه یم که د دې کور ته کم خلک هم راله او د دې کور درد یې ولیدو د دې کور دا ژوند یې ولیدو د دوی دا سخت یې ولیدې نو زه یم چې سردلاندې به ورته دا خلک را پرېوځي او دا دومره په اوچته باندې دی دا کور د دې یو منظر زه ستاسو سره ریکارډ کوم دا کوم ځای کې تاسو وینئ زه به دالان کې ولاړ یم که یو انسان په خپله دې ځګي له راغی او د دوی دا سخته یې ولیده دا کومه یوه کمره چې ده چې په هغې کې هم دغه 3 بیزې دا ماشومانان پکې سملی نو زه یم چې شاید که دې ځګي له یو انسان راغی د دې ځګي نه به ښکته وغورځېږي او دی به خپل جذبات خپل هغه دغه به قابو نه ساتي ځکه چې د دې کور دومره درد دی که نه چې زه تاسو ته بیانولی نه شم چې د دوی پلار څومره په سخته باندې مړ او څومره سخته مزدوري کوله او د هغوی دا ژوند څنګه تېرېږي تاسو الرډي حالات ولیده زموږ دا مور چې څومره په سخته سره دی دا اوړه راغستې او دی راوړی د دې بچیانو دا وینا ده چې کله هم د دوی پلار پاک رسېدلی دی د دې بچی د کپړو ته تاسو ګورئ دا کمې ټانکۍ چې په دې ژوند کې دي او په دې یخه یخنۍ کې د دې ځای کې د هوا که زه تاسو ته ویم د غره سر دی داسې هوا چلیږي وچه هوا چې د انسان حالات ورته بلشان کېږي خو د دې ماشومانانو تاسو ووینئ نه خو د دوی د جورابو درک شته نه د دوی د پیزارو درک شته نه همداسې دی نو ژوند ډېر زیات د سختو سر دی ملګرو او امید لرم چې د نورو پروګرامونو د یتیم اواز چې کوم موږ تاسو ته وړاندې کړی دی هغه شان تاسو یو ځل بیا هم تاسو ته خصوصي ریکویسټ کوم تاسو ته التجا کوم چې د دې بچیانو سره خپلې خوشحالۍ شریکې کړئ او د یتیم اواز له چې کوم تاسو نورې هم خوشحالۍ ورکړي د دې بچیان چې کوم په 3 بیزو پسې ګرځي که دوی له موږ چېرته نور بیزې یا څه غواګانې داسې والو د هغې سره د دوی دا ژوند لږ ډېر په سهولت شي او ځان له د 100-200 روپو پی ترې خرڅوي دا ژوند یې د راحتي سره شي خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ ملګرو او د کیمرامین عمر عید سره الیاس سهار له ورکه اجازت د الله په امان السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته